کوم کسان چې د بینظیر کفالت پروګرام د پاره ریجسټریشن وکړي نو هغه اکثر وایي زمونږ سکور د 32 نه په کمه ده، موږ ته د بینظیر روپۍ جدي دا نه میلاویږي او دا سکور وایي ستا ځکه زیاتر کسانو ته د سکور پته نشته. نو دا سکور دی چې کله تاسو د بینظیر کفالت پروګرام د پاره ریجسټریشن وکړي نو تاسو هلته کې نمبر درکوي د 1 نه والا د 100 پورې تاسو له نمبر درکوي چې دغه نمبر تاسو له درکوي نو د هغې په تر باندې بیا تاسو ته د بینظیر روپۍ میلاویږي. د 32 نه په کمه نو د بینظیر روپۍ میلاویږي، د 32 نه په پورته نو بیا د بینظیر روپۍ نه میلاویږي. نو ځینې کسان اکثر زموږ په ویډیو باندې لاندې کمنټس کوي وایي زموږ سکور چې دی هغه د 32 نه کم دی او موږ ته د بینظیر کفالت پروګرام روپۍ جدي دا نه میلاویږي. نو هر کله چې تاسو ریجسټریشن وکړئ نو تاسو به صبر کوئ 3 میاشتې 4 میاشتې 5 میاشتې. ځینې کسانو پکې کال صبر کړی دی او هغو ته لا نه دی میلاو شوی. ځینې داسې دي چې هغو ته دا روپۍ میلاویږي نو تاسو به صبر کوئ چې کله ستاسو ټول ریکارډ وروخیږي نو د هغې نه وروسته چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاویږي. خو ځینې کسان دا وایي زموږ سکور چې دی دا کم دی او موږ ته روپۍ نه میلاویږي، لکه زموږ ریکارډ ورختلی دی هلته که موږ ته 32 سکور ښایي نو دا سکور تاسو ته وښایي چې کله ستاسو نه هغو معلومات واخلئ نو تاسو له هلته کې هغه نمبر یې درکړي خو ستاسو د اهلیت لا پته نه لګېدلي. هغه بیا دا ګوري ستاسو د معلومات ګوري چې دا صحیح دي که نه دي صحیح. که صحیح وي نو ستاسو سکور په ځای باندې پاتې شي او تاسو ته هغه روپۍ جدي دا میلاویږي. خو که ستاسو سکور د دغې نه له پاسه ور وختلو د 32 نه له پاسه نو بیا دغه روپۍ جدي دا تاسو ته نه میلاویږي. نو موږ ته چې کوم کسان رالیږي د 32 نه زموږ سکور کم دی نو دغه صحیح سکور نه چې کله تاسو ته روپۍ میلاویږي نو بیا د هغې نه وروسته تاسو سکور صحیح کوي هغه صحیح دی، یا تاسو ته ولیکئ چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل نه نو هغه سکور چې دی هغه بیا صحیح راغلی بیا تاسو ته ستاسو سکور د 32 نه پورته ختلی تاسو ته به دا روپۍ نه میلاویږي.